رحمان الله ګربز چې مې نن په دې حال کې ولیدو نو ماته نسیم شاه را یاد شو. نسیم شاه هم د انډیا خلاف دغه صورتحال و او رحمان الله ګربز هم نن چې مې ولیدو زړه مې په ډېر بېسوره شو. کرکټ یو داسې څیز دی، تاسو ته ما ویلي مو په مخکې ویډیو کې چې دا تا انټرټین کوي هم، خوشحالي هم درکوي، ریلیکس کوي هم، خو هغومره تا بېسوره کوي هم. نن چې څنګه تاسو رحمان الله ګربز وکتو او څنګه چې نسیم شاه تاسو کتلی د انډیا سره چې کله هغه میچ و زموږ پاکستان دغه میچ وبیلو، خو دلته کې زه یو اهمه خبره تاسو سره دا کول غواړم چې موږ ټول یو پښتانه یو، که هغه زموږ د افغانستان وروڼه دي او که زموږ د پاکستان وروڼه دي، یو بل سپورټ کوي. دا اهم دا کرکټ او دا شیزونه دا ځي راځي، دا د وخت خبرې، دا د وخت کیسې خبرې دي. په یو بل باندې چېرته هم په دې باندې مه خوشحالېږئ چې یاره دې میچ وبیلو راشه زه پرې خوشحاله یم، او هغه میچ وبیلو راشه زه به پرې خوشحاله شم. یو بل په بیلات باندې بالکل مه خوشحالېږئ. دا زموږ کمزوري ده. الله پاک به موږ په هر ځای کې کامیاب کړي که چېرته کې موږ پښتانه ټوټل رایوځای شو او موږ د یو بل سپورټ شروع کړو، موږ یو بل له مینه ورکړله. یقین وکړئ چې الله پاک هغه قومونه چېرته هم نه ناکامه کوي. خو زما افغانی ورور په ما باندې خوشحالېږي او زما پاکستانی څه وروڼه او څه ناپوهه خلک هغه د افغانستان په دغه سچویشن باندې خوشحالېږي. مه کوئ دا شیزونه د یو بل سره چې څه شوي دي په تېر وخت کې، هغه شوي دي، هغه خبرې ټوټل طور باندې هېرې کړئ. د یو بل سره ورورولي وکئ، مینه وکئ او مینه په خپل منځ کې خوره کړئ. افغانستان لوبډلې چې کوم بېګا میچ بایللی دی هغه کې ما په تېر ویډیو کې هم دا خبره وکړه چې یاره کمزوري په بیټینګ کې ډېره زیاته په نظر باندې راله. کمزوري ټوټل د بیټینګ د سایډ نه وه، د بالینګ د سایډ نه څه کمزوري زه دا نشم ویلی، ځکه چې بالینګ باندې دغه ټارګټ ځان ته لګول دا ښه برابر ټارګټ دی. د بیټسمنانو دپاره دا دومره خاص ټارګټ نه دی، ځکه چې دا د بیټینګ پیچونه د بیټینګ پرې وروسته کېږي. زما خو په خپله باندې په ذهن کې 200 پلس رنز ټارګټ و، ما ویل چې افغانستان ته به دومره ټارګټ میلاو شي. بهرحال دا و چې قسمت کې به دغه ګټه نه وه راروان. 2 میچ دي د اسټرالیا او د بنګلادیش سره، په کوشش په هغه کې کول پکار دی چې دغه میچ په خپل نوم باندې کړي. بهرحال میچ دی، کله به یو ګټي، کله به بل ګټي، کله به بیلو، کله به ګټو، خو د یو بل سره ورورولي او مینه وکړئ. خپله رایه راشه کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله میلاویږي نوې ویډیو کې. تر هغه وخته مبارک اجازت، الله پامان.